الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیه الصلاة والسلام. د الله جل شانه خاص توفیق، فضل او احسان سره نن به مونږه د قرآن مجید متعلق یو څو خبرې یادو. د قرآن مجید د نزول په حواله سره، د قرآن مجید د حفاظت او د کتابت په حواله سره، د قرآن مجید د جمع او تدوین او د تسوید د تسهیل او د تعلیم په حواله سره یو څو خبرې کوو. الله جل شانه دې مالا او تاسو لا په قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د دې ثوابونه زموږ د آخرت توخه وګرځي او په قیامت کې دې الله جل شانه د قرآن مجید زموږه شفیع وګرځي. آمین. دوستانو، قرآن مجید د الله جل شانه هغه کلام دی چې کوم د جبرائیل علیه السلام په ذریعہ باندې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی دی. یعنی الله جل شانه قرآن مجید اخیری کتاب خپل اخیری پیغمبر ته نازل کړی دی. دا قرآن مجید داسې معجزه ده چې د دې د یو صورت مثال هم کفار نشي وروړي. کافران د دې قرآن مجید د یو آیت مثال هم نشي جوړولی، ځکه چې دا قرآن مجید د الله جل شانه د طرف نه دی. دا قرآن مجید دومره حافظانو او قاریانو په هر صدې کې یاد کړی دی او دومره خلکو عالمانو مونږ ته را رسول دی چې دا خلک دومره زیات دي، کروڑها مسلمانان مؤمنان دي چې د دې خلکو په دروغ باندې را جمع کېدل ناممکنه خبره ده. نو دا خبره حق ترسي چې دا قرآن مجید د الله جل شانه کتاب دی او تر قیامت پورې به د قرآن مجید کې هیڅ قسمه بدلون نه کیږي. قرآن مجید ته قرآن مجید ولې ویل شي؟ قرآن مجید لفظي ترجمه ده زیات لوستل کېدو والا، زیات ویل کېدو والا، زیات تلاوت کېدو والا. تاسو خبرې چې 1400 کاله وشو چې قرآن مجید نازل شوی دی، دا غي نه پس داس یو کتاب نشته دی په دنیا باندې چې دا هغه د دې قرآن مجید نه زیات تلاوت کیږي او دا معجزه به تر قیامت پورې وي چې د قرآن مجید عمره تلاوت به د یو کتاب هم نه کیږي. نو قرآن ورته الله جل شانه په خپل باندې وای، دا نوم په الله پاکي خیر دی او یو شپېته ځل قرآن مجید کې د قرآن ټکی راغلی. قرآن نه علاوه الله جل شانه دی کتاب ته الکتاب هم وی، الذکر، الفرقان، التنزیل ورته هم ویل شوی دی. دینه علاوه صفاتی نمونه هم شته، صفاتونه هم شته، لکه مونږ وایو قرآن مجید، قرآن شریف، قرآن حکیم، کتاب الله، کتاب الهی. او دینه علاوه یو کم سل نمونه دي صفاتی نمونه شته هم د قرآن مجید شته دي او د هر نوم خپل خاصیت دی، خپل وجه ده، خپل فضیلت دی. دوستانو، لومبه خبره د قرآن مجید د نزول حواله سره کو، بیا د هغه د حفاظت او بیا د هغه د اسانتیا بیان وکاو. دغه نه پس بیا د قرآن مجید ته واپس راځو. الله جل شانه دا قرآن مجید په درې درجو کې نازل کړی دی، یا درې ځله نازل کړی دی. یو ځله په ازل کې موږ ته پته نشته چې کله الله جل شانه دا قرآن مجید لوح محفوظ ته نازل کو. لوح محفوظ یو تخته ده، یو کتاب ورته ویل شي، یا یو داسې شی دی چې په هغه کې د قیامت پورې د تمام مخلوقات او احوال ذکر شوی دي، د هغه تقدیر هغه کې موجود دی. د هر یو شی علم چې دی الله جل شانه دی لوح محفوظ کې محفوظ کړی دی. دی لوح محفوظ باره کې زمونږ علم زیات نه دی، الله او دغه رسول په خبردار خپي دي. دا لومبه نزولو بیا د لوح محفوظ نه زمونږ د ځمکې د پاسه چې کوم اسمان دی، لومبه اسمان
دې کې یو کور دی هغه ته ویلې شي بیت عزت یا بیت معمور. دا د فرشتو د پاره دا سدا لکه زمونږ لپاره څنګه خانه کعبه ده. دا خانه کعبه د پاسه بالکل د دې د پاسه پړمبي اسمان کې دا د فرشتو د پاره یو کور جوړ شوی دی التاغي طواف کوي. نو دې کور ته الله جل شانه دا قران مجید په ليله القدر کې دا نازل کو په یو شپږي او یو مخیز نازل کو مکمل کتاب نازل کو. دا د قران مجید دویم نزول. بیا الله جل شانه دا قران مجید چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلوختو کال شو نو بیا قران مجید دا اغړم بي اسمان نه د بیت المعمور نه لګ لګ یو آیت یو سورت یا یو ټوکړه اب نازل ولا او په درویش کالو کې دا قران مجید د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک باندې نازل کو. اول لوح محفوظ ته بیا بیت المعمور ته او بیا د جناب رسول الله قلب اطهر ته نازل شو دا قران مجید. لګ نازل دو ولی په دې باندې ډېر خبرې علماء کرام لیکلي دي. د دې وجه دا هم کې د شوا چې کوم د عمل کولو لپاره به حکم راتلو یا چا به تاسو کو یا به سواقیه را پیښه شو نو الله جل شانه به قران مجید نازلوي. په دې باندې عمل کول هم آسانو په دې دا قران مجید حفظ کول هم آسان شو او دا قران مجید لیکل هم آسان شو صحابه کرامو لپاره. دا قران مجید الله جل شانه محفوظ ساتل دی د هر بدلون نه. دا خبر ډیره اهم ده ولی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې یو لک او سلويخ زره انبیاء کرام یا یو لک سلیر زره پیغمبران کم و بیش مونږ وایو هغه الله جل شانه د انسانیت د هدایت لپاره د دنیا ته را لېږلی او اغیله 315 کتابونه هم ورکړي وو. دینه علاوه وړي رساله کتابچې سورتونه په شکل کې هغه هم نازل شوی په دې پیغمبرانو او انبیاء کرامو باندې. خو هغه صحیفو کې او هغه کتابونو کې داغي امت والا با چې کوم داغي مولیانو غیبا د باچا ظالم باچا د پاره یا یو امیر کس د پاره یو ډیر مالدار کس د پاره یو ظالم جابر د پاره به هغه حکم به بدل کو چې کوم به الله نازل کړي وو. په تورات کې هغه تحریف کو تبديل کو په انجیل کې هغه کړي دي او داسې صحیفو کې هم موږ ته اوس زبور هم ملاويږي تورات هم ملاويږي او انجیل هم ملاويږي. دا انجیل مقدس ورته وي دا عیسایانو سره کوم کتاب دی دا اصل کې د زبور تورات او انجیل مجموعه ده خودی کې تحریف شوی دی. دې کتابونو کې هغه احکام چې کوم احکام مولا الله جل شانه په قران مجید کې را کړی دي خو هغه د ظالمانو د پاره هغه بدل کړ. دې کتابونو نه هغه زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفاتونه ټول ختم کړ. خو الله جل شانه خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وعده کوي ورسره چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا قران مجید مونږ نازل کړی دی او د دې حفاظت مونږ خپل باندې کوو. الله پاک ویل زبې حفاظت کوم په دې باندې خپل باندې. اوس اخو مسبب الاسباب دی سبب څنګه جوړ شوی دی. اول طریقہ د قران مجید د حفاظت لپاره چې کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کا هغه صدا هغه حفظ قران دی او دویمه هغه کتابت د قران دی. حفظ قرآن جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې رومبه حافظ قرآن دی. الله جل شانه چې کله با یو آیت یا سورت نازلولو جناب رسول الله به کوشش کولو چې څنګه جبرائیل وی هغه رنګ زر به هغه قرآن مجید ورسره ویلو دوهراولو به. نو الله پاک ورته فرمایل چې ای زما حبیبا دا قرآن مجید داسې دوهراو ما زر مه دوهراوه تلوار مکوه د دې یادولو کوشش مکوه. د دې قران مجید نزول او استا پزړه کې دا جمع کول او بیا استا په جواب باندې د دې قران مجید تلاوت کول دا زمون په ذمہ باندې دا سبا قران مجید درته یاد کو چې تنه به کله هم بیا هیر نشي دا زمون په موږ باندې. نبی ابو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جبرائیل څنګه به وګ اخو او بیا به هغه اوریدو
او بیا به جبرائیل چې کله وویل نو بیا به زموږ خوږ پیغمبر هم هغه لوستلو. بیا به هر روزه کې جبرائیل السلام چې کله راغی او بیا به جناب رسول الله سلام سره د قران مجید دور به کولو، هغه به قران مجید ویلو، جبرائیل السلام ویلو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم تلاوت کړو قران مجید چې څومره نازل شوی وو. او چې کله اخیری رمضان راغو دا د جناب رسول الله د وصال نه شپږ میاشتې مخکې خبره ده، نو هغه روزه کې جبرائیل السلام چې د دوه ځلې قران مجید دوهراو کو ورسره، دوه ځلې دوهراو کو د قران مجید. دغه یو اشاره هم دا وا چې تاسو د دنیا نه به اوس رخصت کیږي. بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا صحابه کرامو ته خول قران مجید او قران مجید باندې د غي د حفظ باره کې به خلق غیله به ترغیب ورکولو. تاسو قران مجید یاد کړئ، په مونږ کې هم فرض کو قران مجید به وایي. نو قران مجید به هغه صحابه کرامو حفظ کولو، زنانه هم او مردانه هم ټول به قران مجید حفظ کولو. په خپل باندې قران مجید حفظ کو خلفای راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، حضرت عبد الله بن عمر بن العاص، حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت حذیفه بن یمان، حضرت طلحه، ابو هريره، حضرت معاذ بن جبل، ابو درداء او نور ډیر صحابه کرامو دا قران مجید حفظ کړي. دا حافظانو د قران مجید او زنانا کې زمونږ ام المؤمنین حضرت سیده عائشه، سیده حفصه، ام ورقه، ام سلمہ او نور ډیر صحابيات، تاسو زنانا صحابه کرام ویم صحابيات چې اغيبه خپل مہر دا اخیو چې ماته به قران مجید خې، چې کوم مهاجرین به د مکې نه مدینه ته راتله اغه ته به هم د قران مجید خاص درسونه ورکول شو. تاسو قران مجید یاد کړئ، قران مجید په غي باندې یادولو، تاسو قران مجید یاد کړئ. او مسجد نبوي کې به دومره زیات شور د قران مجید د یادولو او دانا څنګه چې زموږ جماعتونو کې خلک نوښمان ناس ته تلاوت کوي، تلاوت دومره شور و چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې لږ په آرام باندې یادوي، اسنه چې پکې مغالطه درته شي، غلط نشي پکې قران مجید کې. دین علاوه دا عرب چې کوم د دې حافظه ډیره مضبوطه و، دومره مضبوطه و چې خپل شجره نسب د گاونډیانو شجره نسب ورته یادو. دین علاوه د انسانانو چې کوم دي کوم شجره نسب دی خو ورته یادو، خو چې کوم اسونه ورسره به د اسونو شجره نسب او نسب نامې به ټول ورته یادوي. یو کس به زر شعرونه یاد کړي وو، شعرونه دا خلک دومره زیات چې کوم دی حافظه کې هغه د حافظه ډیره قوي و دا غي. نو لومبي حفاظت د قران مجید چې شوی دی هغه حفظ کې شوی دی. تورات او انجیل چا حفظ کړي نشو، چا مو حفظ کړي نو، تورات او انجیل زبور چا حفظ کړي نو پیغمبرانو علاوه. خدا قران مجید معجزه وا چې دا به صحابه کرامو ته لګ نازلېدو او بیا هغه ته هغه یادولو نو اسانه و ورته. نو قران مجید باغی حفظ کولو دومره زیات صحابه کرامو قران مجید حفظ کړي وو چې کله با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو علاقه د دعوت لپاره او تبلیغ لپاره صحابه کرام استول نو ورسره به او یا کسان صحابه کرام حافظان به ورتل ورته. داس یو واقعیا کې یو کسان راغلي د علاقې نه او موته حافظان راکې لغون ته چې موته قران مجید خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره او یا صحابه کرام چې کوم دي هغه ورسره حافظان هغه ورسره واستول او هغه صحابه کرام بیر معونه یو علاقه و یو کوبه سره یو ځای علاقه و الته کې چې کوم دینو هغه خلکو چې په دوکه باندې هغه ټول شهیدان کړ. دا حدیث کې راځي چې هغه اویا حافظان د قران مجید. نو مطلب دا چې حافظان ډیر زیات هغه وخت د قران مجید دا خبره کوم صحابه کرام چې دي هغه په قران مجید حفظ کول ډیر زیات. په دې باندې قران مجید محفوظ شوم سره محفوظ. بیا دویمه دا خبره چې قران مجید حفاظت دویمه طریقه هغه کتابت و.
کتابت مطلب لیکل دي. په لیکلو سره قرآن مجید محفوظ شو. څنګه؟ حضرت زید بن ثابت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر نږدې چې صحابي وو چې هغه به د قرآن مجید لیکلو او خدمت کې به همیشه حاضر وو. هغه به د قرآن مجید هم لیکلو او چې کوم بادشاهانو ته به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطونه لیکل، هغه خطونه به هم هغه لیکل. د حضرت زید بن ثابت فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله وحی راغی نو ډېره ګرمي به وشوه او خولې په رامات شو، دغه خولې په هغې په مخ باندې څه ښکارېدې لکه چې هیرې وي په مخ باندې. نو بیا به ماته چې کله وحی ختمه شوه نازله به شوه، نو بیا به ماته ویل چې راشه زید او دا ولیکه. چې ما به کله ولیکل بیا ماته ویل چې وفرمایل چې تاسو اوس ماته ووایه څه دې لیکلي دي. نو ما به هغه ټول قرآن مجید چې کوم آیتونه به یا سورت به هغه به ما ولوستلو ورته. نو فرمایل چې که ټیک به نو هغه به ټیک وراته او بیا به نور صحابه کرامو کې هم هغه تقسیم کو، هغه به هم هغه خبردار شو هغه باندې. دا یو طریقه وا چې هغه د صحابه کرامو به دا وحی ته هغه به لیکله، هم یو به حفظ کوله اول به لیکله. سلويخت کاتبان وحی وو چې وحی به لیکله، هغه سلويخت نمونه راځي پاره کې. هغه کې د خلفای راشدین چې ما کوم نمونه واغسته، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، عبد الله بن عباس، امیر معاویه، خالد بن ولید او عبد الله بن ابي سرح، زبير بن عوام، خالد بن سعيد بن عاص، حضرت ايان بن سعيد بن عاص، عبد الله بن ارقم الزهري، حضرت عامر بن فهيره، حضرت عقبه بن عامر، حضرت عمرو بن عاص، ثابت بن قیس او مغیره او زید بن ثابت. دا هم د نمونه پکې راځي. د نه علاوه نور هم صحابه کرامو چې هغه بدل لیکله دا وحی به لیکله. نو قرآن مجید د هغه په سینو کې هم محفوظ شو. اول په لوح محفوظ کې محفوظ دی، بیا په بیت العزت کې محفوظ دی، بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په قلب اطهر کې محفوظ دی، بیا د صحابه کرامو د سلوخ چې کوم لیکلي وو هغه سره محفوظ شو. هغه نسخه چې کوم هغه به لیکل هغه به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بتاوه. د هغې نه به نور صحابه کرامو ځان لپاره نسخې په لیکلي. دا کتابي شکل کې نه و، داسې یو آیت نازل شو، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا آیت چې دی په فلاني صورت کې فلاني آیت نه پس ولیکئ، دا آیت اوس نازل شو دا د فلاني صورت په فلاني آیت نه پس ولیکئ. داسې په قرآن مجید هغې لیکلو. هغه بیا هماغه تاریخ و کور کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نور صحابه کرامو به هغې نه ځان له خپل نسخې لیکلي. تاسو ته پته ده چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اسلام وروړو په هغه ورځ باندې چې کله هغه تلوار راواغسته، توره راواغسته او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل په اراده باندې وروته کورنانو چا ورته ویل چې ستا خو خوره هم او ستا خو هغه اوخه هم چې هغه مسلمان شوي دي، هغې خبر خو واخله. چې کله راغو نو هلته کې حضرت خباب هغه صحابي دی، هغه چې دغه په لاس کې سوره طه هغه لیکل شوی و او هغه د دې خور و فاطمه نامه و، د هغه په وړاندې هغه تلاوت کوله سوره طه. نو هغه ځان له هم خپل نسخې لیکلې وي. بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې تاسو چې کله سفر کوئ نو د دشمن په علاقه چې کله تیریږئ نو ځان سره قرآن مجید لیکلې موړئ. مطلب دا چې هغه به ځان سره نسخې ګرځولې څومره نازلې دي، نو یو به حفظ کولی او بل به لیکلې قرآن مجید. بیا دا قرآن مجید پس به لیکلو. کاغذ هغه وخت کې علماء کرام لیکي چې صرف د چاینا علاقه کې په دلته کې کاغذ ملاوېدو. کاغذ ته ډیر کم او ډیر قیمتي ولته موقع کې کاغذ وو صحیح خو ډیر قیمتي وو او ډیر لږ وو. نو کاغذ باندې هم دا لیکل کېده، خو دې نه علاوه په اډوکو باندې د کجورو په هغه تنو باندې به لیکل، په پاڼو باندې به لیکل، په کاڼو باندې کاڼو باندې به لیکل او پاڼو باندې به لیکل. نو دا قرآن مجید په هغې باندې هغې به لیکلو او دا به په بوری کې په پنډوکي کې هغه به سنبالولو ځان سره قرآن مجید. بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغې ته هم ترغیب هم ورکړو، تاسو لیکلی هم د قرآن مجید لیکئ هم ځان سره، او مانه حدیث مه لیکئ، حدیث مه لیکئ، خدا قرآن مجید لیکئ ځان سره چې خپل تاسو نه مغالطه ونشي، تاسو یو بل سره غلط نشئ د قرآن او حدیث کې. ورته فرمایل چې کوم سړی تلاوت کوي په حفظ سره د هغه به 1000 درجې ثواب کېږي
او چې کوم سړی په لیکل شوی دغه تلاوت کوي نو هغه ته به 2000 درجه نیکه ملاوي د دې بغیر کتونه 1000 او کتو سره 2000 نیکه بچ کم دي تاسو ته ملاوي دا ترغیب واغی ته چې تاسو دا ولیکئ ځان سره نو دا بر سکول چې قران مجید الله جل شانه محفوظ کړی دی ځان سره دا قران مجید کې بکله هم تغییر رانشي تبديل بران شي بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس ظاهری جن نه پس د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې